जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم کتونکو د نن نه 2 ورځې 3 ورځې مخکې چې کوم دی ماته یو ټلیفون راغی د سانام ډیم نه او ماته وویل شو چې یاره دلته کوم ټیکدار دی نو هغه مین امبیګمنټ وال چې کوم کمپیکشن دی چې کوم دی نو هغه ټیک نه کېږي چاپي کول ټیک نه کوي دغه په یو نیم فوټ چې خاوره واچول شي چاپي کېږي دلته په 3 فوټه کې چې کوم دی هغې چاپي کوي همدغه شان د چې کوم دی نو چې کوم بیا د هغې نه شاته بل یو پیلنګ دی په هغې کې د 9 انچو نه زیات کاڼی چې کوم دی نو هغه الاؤډ نه دی خو غټ غټ کاڼي پکې چې کوم دی نو اچوي په دغه وله باندې ما دلته چې کوم آري دی هغه ته ټلیفون وکړو هغه متعلقه ټیکدار چې کوم دی نو هغې راښکودو او د هغې نه پس ټیکدار چې کوم دی نو هغه زموږ دلته مقامي چې کوم ایم پی ای دی همایون خان هغه ته به ګیله کړې هر څه چې ویلي دي خو په سبا باندې زه په چکدره کې وم چې تحصیل چیرمن دغه ماته ټلیفون وکړو د پیروشاه چې یاره لکه یو ټیکدار راغلی زما په دفتر کې ستا انتظار کوي ما زه لاړم ډایرکټ د هغه آفس ته نو پیروشاه نه و ټي ام او نه ما تپوس وکړ اقبال حسن خان ماته چا خو نشته دی خو ایم پی ای صاحب ناست دی ما پیروشاه ته ټلیفون وکړو چې لکه ته نه وې زه دې ولې راغوښتم چې په دې کې ایم پی ای راووتو موږ ښه میلاو شو بیا واپس چې لاړو موږ دننه کېناستو نو ایم پی ای صاحب اولنۍ خبره ماته دا وه چې یاره اوسه پورې تاسو کړي دي نو بس هغه بس دی نو د دې نه اخوا چې کوم دی نور د برداشت نه بهر ده ما ورته وویل چې اول به په دغې باندې خبره کوو چې ما له اوسه پورې څه کړي ته به ماته کلیرنس کې او دا دلته زه د تېرو 3 کالو نه لګیا یم چې د متعلق لکه د ده کوم دغه دی اول په کار ده چې هغه صفا شي ما ورته د هغې نه پس مخکې خبره کوو خو ایم پی ای صاحب ماته دا وویل چې تا چې کوم دی نو د سانام ډیم آري ته ټلیفون کړی دی ما ورته وویل چې بالکل ما کړی دی ټیکدار په سر باندې ما شکایت کړی چې دا شکایت د هغه ځای نه مقامي خلکو را لېږلی دی په کار خو دا وه چې لکه دا تپوس تا کولی اوس ته راغلی ما ته چې کوم دی نو لکه د ټیکدار صفایي کوي یو پینټ غونته کې کس ناست و هغه به ټیکدار و ما پېژندو هم نه په هر حال ده ماته دا ستا ډومین نه دی ما ورته دا بالکل زما ډومین دی دوی زه ایم پی ای یم نو ما ورته چې ګوره ته 30,000 ووټ اخیستی دی او لکه مطلب دا دی چې 30,000 کسانو د 3 لکه آبادۍ کې تا 30,000 ووټ اخیستل ته 30,000 کسانو ایم پی ای او زه د 2 لکه او 4,000 خلکو چې کوم دی مطلب دا چې نمایندګي کوم بس چې ټول دیر په حواله شي بیا د 2 لکو خلکو نمایندګي کوم دا زما ډومین جوړېږي ته ماته ته ریپورټر ستا ډومین نه دی ما دا زما ډومین دی او ټیک ټاک مې ډومین دی لکه اوس که ته منې که نه د به باندې بیا څه نور الزامونه ولګول ته پلاني نه پیسې اخېستې پلاني نه دي اخېستې پلاني نه دي اخېستې نو غیرت خو دا دی چې ورته اوس هم وایم چې ما چا نه پیسې اخېستې نو غیرت دا دی چې دی دغه خپله خبره چې کوم الزامونه لګوي چې دا ثابت کړي دغې نه پس چې کوم دی نو د بیا کسانو ته ووایي چې دی وباسئ ما ورته دا دفتر چې کوم دی دا ستا نه دی دا د تحصیل میونسپل دفتر دی د دې قام د ټیکس پیسې چې کوم دی نو په دغه کرایه باندې ځي او دی په ما پسې چې کوم دی نو راپاڅېدو ګواښ له او د ګواښ نه پس دی بیا کسانو ونیو او دروازه کولاو شوه بیا زه کسانو چې کوم دی نو هغه بهر بوتلم او دقه دننه بیا څه بدې ردې ویلي هغه ما نه دي اورېدلي چې د خلکو ته خپل پوزیشن چې کوم دی نو هغه په څه باندې جوړ کړی دی او څه خبرې کړي دي خو بهرحال زه بیا بهر چې کوم دی نو مراد دی او څه نور کسانو هغې زه راوویستم ما مراد ته ګیله هم وکړه چې مراده زه تا راوغوښتم او زما اوس هم ذمه دار چې کوم دی نو دا مراد دی د هغې نه پس ما سره نه هاتافایي شوې ده نه چې کوم دی نو چا په ما باندې ګزار کړی دی دغه د ګواښ کړی و او غلطي زما نه شوې ده چې په هغه ټایم باندې هم زه دغه دفتر نه نه راوتې او ما دغه سړي ته دا ویلی وه چې اول به دا څیزونه ثابتې چې ته د یو ټیکدار چې هغه غلط کار کوي د دې تحصیل د خلکو د مستقبل سره د دې تحصیل د خلکو د خوشحالو سره لبې کوي او ته به حیثیت ایم پی ای راځې او د هغه دپاره زما سره شر کوي چې تا په ده باندې شکایت ولیکلی دی دا ډېر د افسوس خبر ده او دا د دغه نمایندګۍ په کار ده چې دا خلک ستا په دې مخ باندې چې کوم دی نو دا درولي چې ته داسې خلکو چې کوم دی نو لکه مشري کوي چې هغه ته د یو غلط سړي چې کوم دی نو د هغې مرسته کوي په ما باندې نه خانه چا ګزار کړی دی نه زه چا زه وهلی یم بلکې ما نه دا غلطي شوې ده چې ما په دغې ځای کې چې کوم دی نو په خپله ځان چې کوم دی نو په دې ایم پی ای هم وهلی وی د هغه په دې کارندو مې هم وهلی وی او یو دې کارندو ته هم دا خبره کومه چې لکه دا ایم پی ای چې کوم دی نو دی سبا له اوس چې دا تاسو په جیلونو کې وئ نو لکه ده ستاسو کم تپوس کړی ستاسو کم کور ته چې کوم دی نو لکه غنم لیږلي جوار یې لیږلي دي وړۍ لیږلي ده لوګان یې لیږلي انګول یې لیږلی دی نو لږ د شا نه زیاته د شا وفاداري چې کومه ده دا مه کوئ دا تاسو ته ډېره زیاته چې کوم دی نو لکه ګرانه پرېوځي بیا چې پیښه شي نو هغه بیا به ستاسو په سر باندې هغه بیا د ایم پی ای نه ایم پی ای به ځي خپل کاروبارونه به کوي لکه څنګه چې دلته کې کاروبارونه کوي مطلب دا نور هم د دنیا سکینډلې دي په هغې باندې به وخت په وخت باندې خبرې کوو او به ځي خپل کاروبارونه به کوي خو بیا به ستاسو خپل سر لئ لہذا د ایم پی ای دپاره یا د یو څیز د یو بل سړي دپاره د چا سره شر کول یا په چا پسې چې کوم دی نو لکه ګواښ کول دا لکه مطلب دا دی چې ستاسو لپاره زید نه درکوي یو بل سړي هم په کمنټس کې ډېر زیات د خیالاتو د اظهار کړی دی ګواښ یې کړی دی چې یاره زه نه وم د هغه نه چې کوم دی نو لکه بلال سواتی نوم دی د احمد زوی دی بلال سواتی ته زه چیلنج ورکوم
چې په هغه مقام ته نه وې شکر دی ماله چا ګزار نه دی راکړی خو اوس درته زه وایم چې یاره که خامخا ستا خواهش کېږي او ستا مطلب دا ده چې خامخا زړی نو اوس هم تا ته لارې کولاو دي ته راتلی شې دغه ټوله قصه وه چې ما د سانام ډیم په موقع باندې په دې ځای ته زه رالم او ما وکړه ډېر افسوس دی یو داسې ایم پی ایله چې هغه ما ته پسې ډېره ګیلې در راځي چې یاره تا په دغه ټیکهدار ولې شکایت کړی دی چې هغه غلط کار کوو دغه قصه وه ما ته چا نه چا وهلی یم نه په ما باندې چا ګزار کړی او که شوی وی نو بیا مطلب دا چې صورتحال دا نه و چې کوم تاسو ته ما ووایې بلکې ما نه غلطي شوې ده چې په کار دا وه چې ما په دغه کسانو باندې ځکه چې ما باندې 15 کسان هلته ناست وو هغوی زه بهر رایستم نو چې ما په لکه مطلب دا چې په دې ایم پی ځان وهلی وی چې یاره د دومره مطلب دا چې د یو کرپټ پیل چې کوم دی نو ملګرتیا کې بیا په کار دا چې ما پې ځان وهلی وی او ما نه غلطي شوې چې یا ما چې کوم دی په هغه ټایم باندې نور داسې خبره نشته دی دغه ټوټل صورتحال و دا زه سانام ډیم ته رالم ما ځان اول پوه کړو د آري نه چې کله هغه نه وي بیا ټیکهدار دغه لبې کوي دا د دې قام را روانه منصوبه ده د مستقبل نو دې سره بیا دا لبې کېږي او دغه لبې چې کوم دی د دې کې ایم پی ای پشپناهي کوي دا موږ نه منو نن یې هم نه منم پرون مې هم نه منله او سبا بیا نه منم مهرباني